Please. خجی مونږه کیش فلو سټیټمنټ شروع کړو صحیح ده خو بوک کې دا ډیر لینتي ور کړی دی خو دونه خبرې پکې نشته آسان دی نن به مونږ صرف د دې اورال فارمیټ زده کو فارمیټ به څنګه جوړیږي او ان شاء الله بیا کیلکولیشن به بیا بل کلاس کې کوو صحیح ده خجی د ټول ناول خو دا زموږ اخرنی لیکچر دی د اف 3 صحیح ده کنسولټیشن پروفټ اند لاس او بیا دا کیش فلو د دې نه پس به موږ ته د دې درې وانو کوېشنز پاتې شي لانګ کوېشنز چې هغه څنګه کیږي نو ویلې موږ ټول دي خو صرف په تاسو باندې به پریکټس کوم چې تاسو هغه په خپله باندې وکړئ ښه جي د هغې نه مخکې نن پسې دا لیکچر کمپلیټ کوو زمونږ کیش فلو موږ سټارټ کړو او بل ورځ پکې څه خبرې موږ بک کې کړې وې خو دا ما څه سلایډز وکتو نو دا راته اسان ښکاره شو نو د دې نه به ایکسپلین کوو د ټولو ناول خو مونږه کیش فلو سټیټمنټ ولې جوړو صحیح ده نو زمونږه یو اکرول اکاونټینګي او یو کیش اکاونټینګي صحیح ده اکرول میتھډ مونږ ته وایي چې ته خپل ریونیو اله ریکارډ کې چې کله ته دا ریونیو وګټي مطلب دا ریونیو ته ان کړه دا به اله ته ریکارډ کې دغه شانتي اکرول اکاونټینګ مونږ ته وایي چې کله ته ایکسپنسز به ته اله ریکارډ کې چې کله دا ایکسپنس ته انکر کې لکه فور ایگزامپل الیکټریسيټي انټرنیټ ته کرنټلی ته یوز کې ته استعمالې د دې پیمنٹ به بیا چرته درسته کیږي خو ته به ریکارډ کې اوس ځکه چې دا اوس انکر شوی دی صحیح ده نو خو بل طرف ته موږ ته کیش میتھډ اکاونټینګ دا خبره کوي چې کم ټایم کې تا دا کیش اکچولی ریسیو کو یا اکچولی تا کیش پے کو نو په هغه ټایم به ته ریکارډ کې اوس چې کوم اکرول میتھډ دی د دې لپاره خو مونږه انکم سټیټمنټ جوړ کو پروفټ اند لاس چې ورته مونږ وایو هغه جوړیږي په اکرول میتھډ باندې خو دا کم کیش میتھډ چې دی چې کیش ریسیو کیږي کیش پے کیږي بل دا کیش فلو سټیټمنټ مونږ ته زموږه اوورال کیش هم شو کوي چې یاره زموږه څومره کیش د کم طرف راغلی کم طرف ته تللی دی ایز ا شیر هولډر او اونر چې دی هغه زیات انټرست په خپل کیش کې دی چې وای زما کیش چرته تللی دی پس لګېدلی دی کم طرف نه ته راغلی دی نو د هغې دپاره کیش فلو سټیټمنټ هم جوړول پکار دی اوس چې کم کیش فلو سټیټمنټ جوړیږي دا په کیش میتھډ باندې جوړیږي کم چې انکم سټیټمنټ دی هغه په اکرول میتھډ جوړیږي صحیح ده خو مسله به دا بیا راشي زم سره پیریډ ګډوډ کیږي نو مونږ وایو چې مونږ به جوړو کیش فلو سټیټمنټ به مونږ جوړو خو د هغې دپاره چې کومه ډیټا راځي هغه به مونږ د انکم سټیټمنټ نه او د بیلنس شیټ نه راړو صحیح ده ځکه هغه پیریډ به بیا یو شان راځي صحیح ده نو دا یو خلاصه کیږي چې د اکرول اکاونټینګ او د کیش اکاونټینګ په منځ کې څه ډیفرنس دی دویم دا فارمیټ الریډي مونږ ویلی وو خو نن ما تاسو ته وویل چې مونږ صرف په فارمیټس باندې خبره کوو نو دا سمپل په دې سلایډ کې که تاسو ګورئ دا زموږ سره سمپل ټمپلیټ جوړیږي زموږه د کیش فلو سټیټمنټ دپاره په دې کې موږ ته څه ضروري دي یو خو موږ ته کیش فلو فرام اپریټینګ اکټیویټیز پکار ده اپریټینګ اکټیویټیز مطلب کمی چې ستا بزنس روزانه په بنیاد یا ریګولر کم اکټیویټیز دي سیل دی پرچیز دی ستا کم ایکسپنسز دي کته د کیش راځي دا به اډ کیږي دا به جمع کیږي کته کیش پیمنټس کې دا به ماینس کیږي دغه شانتي بیا انویسټینګ اکټیویټیز دي تا نون کرنٹ ایسټ اغستې دی یا دی هغه خرڅ کړی دی یا دا غیر ریلیټډ تا په بانک کې څه انویسټمنټ کړی دی دغه شانتي دریم چې کم راځي فاینانسینګ اکټیویټیز نو په دې کې تا د بانک نه لون اغستې دی د ایکویټي خبره پکې راځي د دې نه چې کم کیش تا تر غلې کاغه ټول په پلس کې دی به جمع شي او که ماینس کې دی نو ډیکریز مطلب ماینس پتا د ډیکریز هي صحیح ده بیا دې نه پس په دې پیریډ تا ته اوپننګ کیش سونو او بیا چې کله اوپننګ کیش او دا نیټ کیش مونږه اډ کو یا ماینس کو نو متبا د دې پیریډ کلوزینګ کیش راکی صحیح ده نو هغه به مت بیا شو کوي چې په دې پیریډ کې ستا اورال کیش سیوا شوی که کم شوی دی بل خبره ده چې دا اوپننګ کیش ان کلوزینګ کیش مونږه کم زین رالو دا به مونږه د بیلانس شیټ نه رالو زه جوړوم کیش فلو سټیټمنټ او کیش فلو سټیټمنټ لا چې څومره ډیټا پکاري دا به د بیلانس شیټ او د پروفټ اند لاس نه راځي لکه دلته اپریټینګ اکټیویټیز انویسټینګ اکټیویټیز فاینانسینګ اکټیویټیز دا خبرې شوې یا اوپننګ کیش کلوزینګ کیش شو نو دا به مت راځي د سنه د بیلانس شیټ نه دا شان د انکم سټیټمنټ نه بس خبر راغلي سبا د بیلانس شیټ نه راغلي خو چې بیا بل طرف ته دا خبره لیکلې ده چې کله مونږه انکم سټیټمنټ جوړو نو انکم سټیټمنټ زمونږه ریونیو چې څونه راغلي دا ریونیو څونه جنریټ شوی دا دا غي نه ماینس ک خپل ایکسپنسز یا خو وستا پروفټ راشي یا بل لاس راشي بل طرف ته چې کم
کیش فلو سټیټمنټ ته غستا کیش انفلو کیش آوټ فلو ته شو کوي. کیش انفلو جمع کا کیش آوټ فلو ماینس کا، نو ستا نیټ کیش فلو راشي. نیټ کیش فلو به یا انکریز کیږي یا به ډیکریز کیږي. صحیح ده کړه. نو دا په دواړو کې فرق دی. یو د ریونیو د ایکسپنس خبره کوي، د هغې نه به پروفیټ او د لاس خبر راځي. بل طرف ته کیش انفلو آوټ فلو ده، نو هغه به تا ته شو کوي چې ستا کیش انکریز شوی دی یا ډیکریز شوی دی. ښه جي. بیا مونږ راځو، مونږ بل ورځ هم ویلو چې زموږ سره د کیش فلو د جوړولو دپاره بیسک ټمپلیټ خو مونږ زده کړو چې په دې کې به څه څه راځي. صحیح ده. هغې کې اپریټینګ انویسټینګ فاینانسینګ به راشي، بیا اوپننګ کیش به زموږ پکاري، کلوزینګ کیش به پکاري، او د هغه به بیا موږ ته شو کوي چې انکریز دی یا ډیکریز دی. خو دا سټیټمنټ چې کوم زه جوړوم، د دې د جوړولو زموږ سره دوه طریقې دي. یو طریقه زموږ سره ده indirect method او یو طریقه زموږ سره ده direct method. په دواړو کې یو فرق صحیح، په دواړو کې فرق دا دی چې indirect method د دواړو ټمپلیټس ما دلته کې راغستې دي. دا زموږ سره کم یو میتھډ دی، دا زموږ سره دی indirect والا. صحیح ده. indirect cash flow statement کې پیسې به څنګه وي؟ صحیح شو. نو ګورئ د ټول ناول موږ له پکار دی اپریټینګ اکټیویټیز، انویسټینګ اکټیویټیز، فاینانسینګ اکټیویټیز. دا خو په دواړو کې اوس چې کوم کور اکټیویټیز دي، کور اکټیویټیز مطلب د کم ځنا چې اپریټینګ اکټیویټیز زموږ راځي، موږ به رالو زموږ نیټ پروفیټ یا لاس. ګوره دا ډیټا ممال راځي د کم ځنا د انکم سټیټمنټ نه. انکم سټیټمنټ کې براغلی چې یاره په دې کال کې زموږ پروفیټ راغلی دی که لاس راغلی دی. صحیح شو. ښه جي. بیا مونږه دا خو انډایرکټ میتھډ وایو، خو یو مونږه ډایرکټ میتھډ ویلو. ما تاسو ته ویلو چې ډایرکټ میتھډ ګران میتھډ دی. اول به هغه وایو بلکې بیا دې له راځو. صحیح ده. ډایرکټ میتھډ کې څه وو؟ ډایرکټ میتھډ کې د هغې چې څومره ډیټا ده په هغې به ستا ایکسټرا ورکینګ به کې. ایکسټرا ورکینګ به څنګه کې؟ لکه دلته کې هم هغه بیسک چې کوم ټمپلیټ دی، اپریټینګ اکټیویټیز، انویسټینګ، فاینانس، یا ټولې خبرې دلته هم دي. خو دلته کې چې کومه ډیټا تا راغستې لکه کیش ریسیټ فرام کسټمرز، د دې به ته خپل کلکولیشنز کې کیش ریسیټ فرام کسټمرز د دې لپاره به ته جوړې ریسیوبل لیجر کنټرول اکاؤنٹ. ډیټا به ته رالي د بیلنس شیټ نه. کیش پیډ ټو سپلایرز اگین پیبل لیجر کنټرول اکاؤنٹ به جوړې. کیش پیډ ټو امپلایز د دې لپاره به سیلریز اینڈ ویجز اکاؤنٹ جوړې. انټرست پیډ د لپاره به د ایکسپنس اکاؤنٹ جوړې. ټیکسز پیډ د لپاره به ټیکس اکاؤنٹ جوړې. نو دا څومره ویلیوز چې دلته کې تر او باسي د دې ټول لپاره به ته څه کې ماینر کیش کم چې ماینر ایډجسټمنټس دي ستا هغه به کې د هغې دپاره. نو مطلب طریقې لینتي ده. طریقې څه ده؟ لینتي ده. بیا لاندې چې زم سره کم راغلي پرچیز اف انویسټمنټ لانګ ټرم ایسټ. ګوره کله چې زه یو ایسټ پرچیز کوم یا انویسټمنټ کوم، زمانه پکې کیش ځي، پیسې به زمونږ ځي، دا به ماینس کېږي. کما یو نان کرنٹ ایسٹ دی یا زموږ سب انویسټمنټ ته یو پروجیکټ ته موږ خرڅ کړی دی، د خرڅ مطلب دا دی چې ماته به کیش میلاو شوی، نو هغه به جمع شي. صحیح ده. بیا فاینانسینګ اکټیویټیز کې کما قرضه اغستې ده، مطلب کیش ماته ریسیوډ شوی دی به جمع کیږي، کما پیمنٹ کړلی به ماینس کیږي. صحیح ده. کما شیرز ایشو کړي دي نو مطلب پیسې به مال راغلي به جمع کیږي. ډیویډنډز مې پی کړي دي هغه به ماینس کیږي. صحیح ده. نو په دې طریقه به د دې درې وړو اکټیویټیز نه موږ کیش را جمع کو. اوپننګ کیش سره به یې را جمع کو، هغې نه به کلوزینګ کیش راشي. نو ته پته ولګي چې په دې پیریډ کې زموږ کیش انکریز شوی یا ډیکریز شوی دی. اوس په ډایرکټ میتھډ ښکاري سمپل. که ته اوورال ټمپلیټ ته وګورې، ډایرکټ میتھډ به تاته سمپل ښکاري او انډایرکټ میتھډ کې به تاته قصې ښکاري. دا په ډیټیل باندې به تاته ښکاري. خو په ایکچوال کې دا چې څومره ډیټا ده دې لپاره به ته ایکسټرا ورکینګ کې. دې لپاره به ته چې دی ریسیوبل لیجر کنټرول اکاؤنٹ جوړې، پیبل لیجر کنټرول اکاؤنٹ به جوړې، ویجز اینڈ سیلریز اکاؤنٹ به جوړې، ټیکس اکاؤنٹ به جوړې، ایکسپنسز اکاؤنٹ به جوړې. د هغې نه پس به تاته دا ویلیوز میلاویږي. صحیح ده. خو بل طرف ته دا چې کوم طریقه ده دا په ډایرکټ میتھډ باندې ده. اوس زموږ په کورس کې انډایرکټ میتھډ دی، ایگزام کې هم تاسو ته انډایرکټ میتھډ راځي، کوم چې دا یو دی. اوس دې دلته کې ښکاري لینتي، خو د کلکولیشنز ډېر زیات ایزي دي، ډېر اسان دي، ځکه چې ډیټا تا ټوله راغستې ده د انکم سټیټمنټ نه. په دې کې مونږ څه کوو؟ په دې کې به زه د ټول ناول راوالمه نیټ پروفیټ یا لاس. اور ایگزامپل زموږ چې د کم کال انکم سټیټمنټ جوړ شوی دی، زموږ پروفیټ ګټلی که موږ لاس کړی. که پروفیټ دی هغه په جمع کې راوالم، که لاس دی هغه په ماینس کې راوالم. اولنی سټپ په دې کې زموږ سره دغه دی چې ته پروفیټ یا لاس تاسو هم کړی دی هغه راوالم. بیا
پدې کې چې کوم ستا نون کیش ایکسپنسز دي اپا کې واپس جمع کا. وس قصه ساده دلته کله چې د خپل انکم سټیټمنټ جوړې نو تا دا غینا ریونیوز نه خپل ایکسپنسز ماینس کړی دي نو دا غینا پس تا د پروفیټ راوته دي. وس دلته کې زسه کومه زم چې دا پروفیټ مونږه معلوم کړی دی نو پروفیټ ته معلومه چې کله ته ایکسپنسز لرکې د ریونیو نه ریونیو چې کوم ستاره غلی دا اکچوال ته کیش کمپیر کې د خپل ریونیو سره پاوله کې ما دا خبره وکړه چې کیش اکاونټینګ کته کې نو هغه ته ویټ کې چې ستا کیش چې کله راغی او کله لاړو خو هغه بیا ستا د انکم سټیټمنټ چې کم پیریډ راځي او کم چې د کیش فلو پیریډ راځي هغه دواړه به د یو بل خلافي. نو دلته کې کیش فلو سټیټمنټ زه په خپل ډایرکټ د کیش اکاونټینګ په تھرو باندې نه جوړوم. دلته کې زه چې کم کیش فلو سټیټمنټ جوړوم دا په اکروول بیس اکاونټینګ جوړوم. مطلب انډیکیټ کومه کیش خو کومه اکچولی اکروول اکاونټینګ صحیح دی. نو ځکه ما ټوله ډیټا راغستې ده د چانه د انکم سټیټمنټ نه. په دې کال کې تا ګټه کړې که تاوان زه به هغه راوالمه. دې کې چې کم نون کیش ایکسپنسز دي لکه ډیپریسیشن ان امورټایزیشن ډیپریسیشن زم سره چې کم نون کرنٹ ایسټ باندې تا ډیپریسیشن دی که امورټایزیشن دی به تا ماینس کړي نو هغه وچ په وچه تا ماینس کړی ځکه پای کې کیش ایکسپنس نه دی اکچولی ته چاله کیش نه ورکې اکچولی پای کې د کیش موومنټ نشته هغه یو ایکسپنس دی تا په بک کې ماینس کړی دی نو هغه به زه واپس جمع کوم. واپس جمع شو هغه صحیح ده. بیا کتا یو نون کرنٹ ایسٹ خرڅ کړی دی او په دې کې تا گین یا لاس کړی دی مطلب په دې کې تاسو ګټه تاوان کړی دی نو هغه به هم دلته کې ایڈجسټ شي. که فور ایگزامپل په دې کې تا ستا ګټه دې کړی اب ماینس کو صحیح ده. که په دې کې تاسو تاوان کړی هغه به جمع کو. دلته کې به دا چې کوم ایڈجسټمنټس دي دا سلور دا به تاسو یادوي به دې سه که فور ایگزامپل ما نون کرنٹ ایسٹ خرڅ کړی دی او په دې کې ما ګټه کړی اب ماینس شي کما په کې تاوان کړي هغه به جمع شي صحیح ده. دلته کې موږ څه چل کو دا کم چې کور اکټیویټیز دي په دې سیکشن کې زموږ کار سرجی جی سرجی دا ولې مونږ بیا ماینس کوو دا ګټه چوکي ګټه څنګه ماینس کیږي دا موږ ځکه ایڈجسټ کو کنه چې خپل اکچوال کیش ویلیو لرازم. اکچوال کیش ویلیو مطلب دا دی چې کم پکې لکه موږ په ریویلیویشن سرپلس خبره چې موږ وکړو کنه پای کې پیپر پروفیټ دی نو خو په پیپر کې دی کنه به اکچوال کې خوستا پروفیټ نشتی یا څنګه چې زموږ ډیپریسیشن دی نو په ډیپریسیشن کې خو اکچوال کیش نشتی کنه دغه شانتي گین یا لاس اف نون کرنٹ ایسٹ چې دی دا ویلیو ستا په بیلنس شیټ کې نشتی خبره پوهیږي دم په بیلنس شیټ کې چې یو ایسټ ته په خپل ویلیو باندې په بیلنس شیټ کې ریکارډ شوی دی پای کې تا ګټه او تاوان نه دی ریکارډ کړی نو مونږه خبره ټوله راولو خپل اکچوال کیش له صحیح ده. نو چې کوم هغه خبرې دي چې زما د اکچوال کیش افیکټ کوي نو مونږ د هغې ایډجسټمنټ کوو. که تاسو ګین کړی وای دغه ګین زه نه منم دغه ماینس کلر کا. که تا تاوان کړی وای د تاوان واپس جمع کا دغه ولې ماینس شوی دی دغه ایډجسټمنټس دي. بیا ورپسې چې کوم ایډجسټمنټس کیږي په ورکینګ کیپټل کې ډیر ایزی دي لکه یو تاسو سره انوینټری دا یو ریسیوبل دی یو پیبل دی. کم چې انوینټری دا که انوینټری تاسو سره سیوا شوی دا به ته ماینس کې د انوینټری سیوا کېدو مطلب صحیح انوینټری سیوا کېدو مطلب تا انوینټری اغستی ده نو انوینټری چې تا الی تا پسې کیش ورکړی دی نو چې کیش ته ورکې کیش پکې کیش به ماینس کېږي نو انکریز ان انوینټری مطلب تا د څه خي ډیکریز ان کیش خي نو هغه ځکه ماینس شوی دی. ډیکریز ان انوینټری تا ته انکریز ان کیش خي ولې چې کله انوینټری ډیکریز کېږي مطلب تا به خرڅ کړي طالب کیش راغلی نو به انکریز کې ته شو کې په دې کانسپټ تاسو پوه شوي کنه او پوه شو سر. یا بل خبره راځي د انکریز ان ډیکریز ان ریسیوبل کله چې ستا ریسیوبل انکریز کېږي نو مطلب ستا پیسې بندېږي دا غوسره نو انکریز ان ریسیوبل تا ته خي ډیکریز ان کیش خو چې کله ستا ریسیوبل ډیکریز کېږي هغه څنګه ډیکریز کېږي هغه تا ته پیمنټ کوي تاله کیش درکوي نو ډیکریز ان ریسیوبلز مطلب دی چې انکریز ان کیش نو هغه به جمع کېږي. بیا دغه شان که د پیبلز خبره موږ وکړو نو انکریز ان پیبلز مطلب بسئ لو کیش به کمیږي سر انکریز ان کیش پیبلز کمیږي سر څنګه انکریز ان کیش انکریز ان پیبلز مطلب پتا لایبیلیټی سیوا کېږي نو هغه جمع کېږي خو چې کله ډیکریز ان پیبل لاغه ډیکریز ان پیبل اکچولی تا د څه شو کوي چې تا هغه ته پیمنټ وکړو نو چې تا خپل پیبلز ته پیمنټ کې کیش به ډیکریز کېږي نو هغه به څه کېږي ماینس کېږي
صحیح شو. نو دلته کې صرف د دې ایڈجسټمنٹ ته به ته خیال کې سټوډنټس په دې کې غلطيږي. اکثر په دې کې غلط شي چې موږ انکریز اند ډیکریز انوینټری وایو، کانسپچولی غلط شي. مطلب ډیکریز ان انوینټری جمع کول غواړي ای ماینس کې هغه انوینټری ته خیال تللی. نو دلته کې به ته د انوینټری ریسیوبل او پیبل ایڈجسټمنٹ کې خو ته به چاته ګوري، ته به کیش ته ګوري چې دو په وجه زما سره کیش سیوا شو که کیش کم شو. د دې نه چې زما سره کم نیټ کیش فلو راشي، صحیح ده، اپا پلس کیم کېدای شي اپا ماینس کیم کېدای شي. دا خو د فرست سټپ نشو کنه، به تلته کې کېدی. بیا دویم انویسټینګ اکټیویټیز، نو دا په ډایرکټ او په انډایرکټ کې به یو شانتي. صحیح ده، په دې کې څه فرق نه راځي. پرچیز اف انویسټمنٹ لانګ ټرم ایسټ، دلته کې تا یو نان کرنٹ ایسټ اغسته دا غي د لپاره تا پیمنٹ کړی دی، ستانه کېش تللی دی، نو هغه ماینس کیږي. کتا یو نان کرنٹ ایسټ خرڅ کړی دی، سیل کړی دی، دا غي نه وتا د کېش راغلی، نو به جمع کی. صحیح ده. دلته کې چې کوم ویلیو راشي به هم دلته کې ولیکې، نو یو ویلیو ستاسو دا راغلی و د فرست سټپ نه، دویم راغلی دویم سټپ نه. دریم راغی فاینانسینګ اکټیویټیز، په کوم چې د شیر کیپټل خبر راځي، د اکوټي خبر راځي او د لایبیلیټي خبر راځي. کته لون اغسته دی دا د کیش راغلی جمع بشي، کته لون پې کړی تا نه کیش تلې ماینس بشي. کته شیرز شو کړی دی تا ته پیسې راغلی به جمع شي، کته ډیویډنډز پې کړی به ماینس شي. دریم ویلیو با ستاسو د دریم سټپ نه راشي، نو یو دوا درې دا به موږ راجمع کو. صحیح ده. بیا چې په دې پیریډ کې کم ستا اوپننګ کیش ته دا سره به جمع شي، نو دی اورال بتاتا کلوزینګ کیش راشي، کلوزینګ کیش اف دیس پیریډ. صحیح ده. نو تاسو به د لاست پیریډ سره به کمپیر کو، نو تاسو به شو شي چې اورال ستا کیش سیوا شوی دی که کیش اورال ستا ډیکریز شوی دی. صحیح ده. نو انډایرکټ میتھډ مونږ ته انډایرکټ میتھډ ورته ولې مونږ وایو، مونږ ورته ځکه وایو چې ما دلته کې پروفیټ راغسته، د پروفیټ نه معلومه. بس پروفیټ کار د کیش سره نشته، دا غي کار د ریوینیو سره دی، خو مونږ هغه یوز کړی دی او دا غي نه مونږ د کیش خبره راو باسو. صحیح ده. نو ځکه ورته انډایرکټ میتھډ وایي. په فارمیټ کې دا موږ ته لینتي ښکاري، خو په اکچوال کې دا آسان دی او ډایرکټ میتھډ والا ګران دی، ځکه دا ټوله ډیټا به تاسو ریډي میلاویږي او دا غي چې کوم ډیټا دا په هر یو د لپاره به جدا جدا ورکینګ کې دی، د لپاره جدا ورکینګ دی، د لپاره جدا دی، د لپاره جدا دی، د لپاره جدا او د ټیکس لپاره جدا. د پنځه ورکینګ به ته جدا جوړې. بهرحال د دواړو فارمیټس کې زم سره فرق دا دی، تاسو د ایگزام لپاره ضروري انډایرکټ میتھډ دی. پر ریل لایف کې هم زیاتره مونږه انډایرکټ میتھډ یوز کوو، ډایرکټ میتھډ څوک نه یوز کوي. صحیح ده. نو دا زمونږه بیسیک نن مونږه فارمیټس زده کړو، مونږه دا ریزن زده کړو چې مونږه کیش فلو سټیټمنټ مونږه ولې جوړو. صحیح ده. او زم سره الریډي انکم سټیټمنټ یا چې د پروفټ اند لاس جوړ شوی، خو دا غي باوجود مونږ ته د کیش فلو سټیټمنټ ضرورت دی. نو تاسو به د کار وکړئ. کم چې دا انډایرکټ میتھډ دی، کم چې دا فارمیټ دی، تاسو به دا زده کړئ. صحیح ده. نو سبا یا بل ورځ یا بل ورځ دا درې ورځې چې دي دا به مونږه په لنګ کوېشنو باندې پریکټس کوو. نو پای کې به یو ورځ په کیش فلو باندې پریکټس شي، یو ورځ به بیلنس شیټ باندې، یو به پروفټ اند لاس باندې. لیکچر چې کوم خبره وار نن تاسو دا لاست لیکچر و د F3. صحیح ده. خاجي کپدې تاسو دې په ونه تاسو کې چې ایکسپلین کوم درته. چې کچېرته موږ انکم سټیټمنټ بیلانس شیټ ونه لرو، کیش فلو جوړولی شو؟ نه، کیش فلو بیا هم نشو جوړولی. ښه د کیش فلو چې څونه ډیټا راځي دا د انکم سټیټمنټ او بیلنس شیټ نه راځي. د ټول ناول به موږ جوړو انکم سټیټمنټ، بیا بیلنس شیټ او بیا کیش فلو. خیر سي سر جی که کلاس مې لږ رامخکې کړی وای ښه به نه وای. یاره مخکې خو ښه دی، خو زم دا درې ورځې پریکټس دی که نه، هغه درې کلاسه پاتې دي، نو چې څه ټایم ته به یې کوښئ. د دې نه مخکې زما کلاس وي که نه، هغه ختمیږي په افغانستان کې اوس څه ټایم دی، 4:30 دي څلور نیمې و. که نه، نو زما په 4 بجې افغانستان ټایم باندې یو کلاس ختمیږي، نو بس په افغانستان ټایم په 4 بجې یو بیا کلاس چلو. مګر که 2 بجې ته خو نه برابرېږي که نه. یاره د باقي ملګرو نه به هم لږ تپوس کول. زه په کلاس کې ګورو، زه اوس یو میسج کوم چې څه ټایم میجارټي خبره وکړو چې په ټایم به یې والو. بیا زما طرف خو څه مشکل نشته، زما په دې منځ کې صرف دغه یو کلاس دی. اوس به ډیسایډ کړو، صحیح ده، په ګروپ کې چې څه وکړو.